سره تعلق ساتي؟ زه شکر د جمعیت علما اسلام سره تعلق لرم. مخکې کومې پارټۍ سره؟ مخکې زه د پی ټی آی سره او موږ پی ټی آی سره ډېرې هلې ځلې کړي دي او ډېر پی ټي آی نه خفه شوې اوس جمعیت ته لاړې. پی ټي آی کې څه مسله وه چې تا پرېښوده؟ داسې دی زه خپلو ملګرو ته اکثر بیا ملګري بحث مبحثې داسې ښه یوه خبره بحث مبحثې دپاره نه کوم. په دې سیاسي مذهبي بحث کول مناسب نه بیا موږ خلک کله کله میچور نه موږ څومره هم پی ټي آی ملګري مخکې مې هم ملګري دي اوس مې هم ملګري زه ملګرو ته هم چې عمران خان پی ټي آی دا یو سوچ نه دی. پی ټي آی ځان ته شا دی. عمران خان مو نزګیر نه دی لیدلی خو پی ټي آی زموږ څومره نزګیر نه لیدلي دي دي څومره منسټران مو نزګیر نه لیدلي دي نه نه کوم سیسټم مو نزګیر نه لیدلی دی. به زه خپل ملګرو ته سوریان او سره مینه لرو خو که ورنزګیر شو دې کې میرټ نشته دی. دې کې د کرپشن د ختمونې څه سوچ نشته دی. دې کې د کار والا خلک نشته دی. دې کې د ملک د علاقې دپاره څه وایي سره زه دغه پروجیکټ وړم دغه کار وکړم نه نه کې د انصاف په هغه شی به تا ته میلو نه شي چې کوم نه بهر نه د کوم اوازه وه. ښه مطلب دا چې تاسو مطابق عمران خان او پی ټي آی منځ کې ډېر غټ فرق دی. ډېر فرق دی. هغه که د میرټ خبره کوي پی ټي آی کې د میرټ نه هغه که د کرپشن ختمونه کوي پی ټي آی کې د کرپشن ختمونې سوچ نه هغه یې هر یو هغه شی چې هغه حق لري هغه لکه اوس زه به دا وایم چې دلته موږ ته بور سره دلته به یو سیسټم یو نظام وي د غریب دپاره هم امیر دپاره هم. په 10 سال کې کې پی کې مو به نه په کې پی کې مو دا سیسټم ونه لیدل دو یلو سره په 10 سال کې مو دای چې د غریب او د امیر برابرواله وي دلته برابرواله نشته. دلته کته تھاڼې ته روشه مغه غریب مغه کلچر دی یلو سره مونږ به وی آی پی سیسټم ختمو. وی آی پی سیسټم ختم نه شول کور مې دپاره پی ټي آی سم نه کړو نه زه دا یم که هلته کور مې کې یو د کلاسپور نوکري هم راوځي په دې باندې مو ټول ګوی به حیثیت کورمیوال چې څومره هم دی هلته کوي سیکورټي کلاسپور نوکري هم راوځي هغه 4 لک 5 لک 6 لک د خرڅي دا ټول ملګرو ته دې پاته شته دي. دې تاسو ثبوت شته؟ ثبوتونه نه زه به هم چې د خلکو سره هر کم هغه شته دي دا کته کور مې کې هر سنه په چې نوکري شوی دی هغه هم د دې خبرې ګوګل شي او کوم ډپارټمنټ ټول دا د ښکاره خبره ده. ښه د پی ټي آی ایم ان ای چې کوم فخر زمان صاحب دغه کارکردګي څنګه وه هغه کور مې دپاره څوک و که نه؟ داسې دی چونکې صوبې کې زه کله هم د چا حکومت یې بیا وفاق کې هغه ټیم کې کار کېږي باید هغه خپله برخه څومره کوشش کړی دی زه یم څه او په کاغذي لیول باندې مو ډېر کسو سیاره شوی دی کاغذي لیول باندې نه په ګراوند باندې هڅه شوي دي څه لږ خو د ګالو په خاوند ته زه ترقي نه یم د کومې بیا یم مو علاقې ته داسې پروجیکټ نه دی راغلی چې مو د کالج په صورت کې لیدلی د یونیورسټي په صورت کې مو د کاسکو هسپتالونو بهتري په صورت کې مو د ینګ دپاره څه داسې ښه شی راغلی. اوس چې کوم ضمني انتخاباتو شو تاسو خو جمعیت کې یې پی ټي آی نه لاړې خو جمیل بای ته شکست میلاو شو او هغې سره 12 پارټۍ ولاړې او بل اړخ ته عمران خان بیله یوازې او بیا یې وګټه. ابراهیم بھائی ته پته هر یو هغه شی چې هغه یو ټیم کې هوا ولري که نه بیا د هغه زیات پرچار کېږي. دا هوا خو چې کومه 2014 کې شروع بیا 18 کې اوس خو هوا چې کومه دی لکه مطلب په کار خو دا چې کومه شوې وی نه مو خپله خبره پرانه کړله یو خو داسې چې یو ماحول جوړي هوا جوړي د یو شي که نه. دویمه خبره دا دی بینیه ته سړی ګوري او بله دا دی چې کله 8-9 کسان کېني هغه دومره ښه منیجمنټ نه شي کولی لکه یو کس نو چې کله مختلف پارټیون والي ځای کېني هغه عمره منیجمنټ نه شي کولی لکه سوره پی ټي آی. دویمه خبره دا دی چوک هم څه کمپین ښه وکړي هغه ته به رزلټ بښي تاسو ته پته دلته عمران خان خو بیخي راغلی نه و 3 ځل چې کوم دی په کور مې کې اعلان وکړو د جلسې یو ځل چې کوم دی هغه جلسه منسوخه شوه دویم ځل دریم ځل بیا عمران خان بله ورځ چې کوم دی په خطاب کې ویل چې زه د کور مې عوامو ډېر زیات شکریا ادا کوم چې زه لاړ نړم او بیا هم ماته جیت راکړه. ته ته پته نورالحق قدري صاحب دغه منسټر دی مذهبي امور هغه هلته هفتې تېرې کړې شهریار اپریدي صاحب راغلی په کالو په کوڅو په بزرونو ګرځېدل شهریار صاحب خو ورته ښه درود شریف او دا تسبیح اړولي ډېرې زیاتې او دین علاوه نور کوم ریهبلیټیشن منسټر دی هغه التر بار چې هغه ته الیکشن کمیشن هغه ورکول یعنې ماته دغه څومره منسټرانو دغه څومره هم هغه او بل دلته څومره سرکاري هلته مشینري دغه هم دغه په حق استعمالېدل. اوس ښه ټرین خبره کوم وکړو ټرین خو چې کوم دی هغه تقریبا د کور مې سټارټنګ پورې رسېدلی دی ټل پورې رسېدلی دی او دا هم د انګریزانو برکت و چې هغوی دومره غټ کارونه وکړو خو چې کله هغوی لاړو نو 100 کال تقریبا تیر شو خو بیا هم چې کوم دی هغه پاکستان ترقي هغه شان ونه کړه په کار دا وه چې دا ټرین چې کوم دی مونږ په چینار پورې رسولی وی افغانستان بارډر پورې رسېدلی وی دې په باره کې ته څه وایې چې دا ټرین سټارټ شي زما په خیال کورمیوالو ته به ډېره زیاته فایده نه ورور هر یو هغه کار چې کله ته هغه ته وجود ورکړي هغه دپاره سوچ پکار او چې کوم ځای دپاره ته سوچ پیدا کړي بیا هغه دپاره اواز اوچتول پکار دی.
دغه شي دپاره اوس اپریتونه علاوه به یو صحفي یو امیدوار یو لیډر دې حوالې سره خبره نه دي کړې نو چې کله هغه دپاره اواز نه کړي اوچتېږي نو هغه دپاره به وجود میلوېدل ډېره ګرانه خبرې نه خپل علاقې د څومره خلک دي چې دا یې دوی څه پرې ډیمانډ نه دی کړی په اسمبلي کې په دې خبره نه کړي زه وایم چې کورمیوالو ته دوو څیزونو باندې ډېر زیات فوکس ورکول پکې یو ګیس او یو چې کوم دا ټرین سروس ځکه چې ما ټرین سروس لیدلی ډېر آرامدی دی ډېر ښایسته مزه کوي او ما دا خبره چې کوم دی د ایم این اے فخر زمان صاحب سره هم ډسکس کړی وم پلیز په دې باندې کار وکړو صرف دا یو مسله حل کړه کنه ټرین والا بس نور یو کار هم مه کوه 5 کالو کې ابراهیم بھائی کور مې تا ډېر خلک لیدلي دپاره چې خو د دې وجه نه چې د مسله د سفر په پړشانو کې مونږ ایرپورټ دی هغه ایرپورټ سره پرې بحال نه کېږي موږ که هغه ایرپورټ بحال شي هم هر څه سیټ اپ شته هر څه ترتیب شته سټاپ شته که چېرې هغه دپاره د کوم هغه سرویس دی دا ورته بحال کړي نو ته یقین ولره ډېر خلک بلته په چکر باندې د ایروپلین د مته د جذب د لارې به رسي نو که ټرین سیسټم دی که د ایرپورټ بحالول دي دغه ټول داسې دي چې دې سره مو فاینانشلي هم او هغه خلک هم چې د مو علاقه لیدل غواړي هغو ته به اساني شي ښه مونږ که کور مې کې وګورو جي اپر کورم چې کوم دی هغه داسې ښکاري لکه پېښور او دا لوور کورم داسې ښکاري لکه باجوړ دا ډیفرنس او سنټر کورم چې کوم دی هغه هم تباه ده اصل کې خبره دا دی ته کوم ځای ته هم د افسار اکسس کېږي کوم ځای هم خلک ایجوکیټډ وي کوم ځای کې هم چې سکولونه کلیجونه ته ته پته ترقي هغه ځای ته په خپله رامنډي وي نو اول زه ته د خپل د هغه خبره کوم موږ په پړچنار ته د سکول سیټ یایلی شي په پاکستان کې یعنې دا د سکولونو شهر دی لکه څنګه یې پټاباد دا شی پړچنار هم دی نو چې کوم خلک هم زیات سبق وایي کوم خلک تعلیم یافته شي هغه خلک ډپارټمنټ ته هم سي هغه خلک افسري لیول ته هم سي او هغه خلک پوهه هم لري د سنټرل کورم حوالې سره زه ته دا خبره کوم چې موږ په ټول په قوم الشیرزي کې یو های سکول نه لرو په ټول پورا قوم کې ټول قوم کې یو های سکول نشته په دغه ټول قوم کې یک یو بیچو لرو په دغه ټول قوم کې یو بیچو نشته دی په دغه ټول قوم کې مطلب چې 275 کیلومتر علاقه څخه مو خیبر اورګزي سره ټچ کوي په دغه ټول قوم کې د بجلی صرف ورسې څو کلو نه علاوه په ټول قوم کې بجلی نشته دی تاسو مته دا وایي چې د تعلیم دا لیول وي اندسې اشخیل مندوخیل وکس اندسې څومکني ته روش اندسې موسوزي وکس اندسې زوی مشت وکس اوس پر هغه خپل علاقو ته غریبانو پاس شوي نه دي نو په ټول علاقې کې د پریمي لیول سکول نه وي د های لیول سکول نه یعنې مو ته که دغې علاقې ته د ملیشې والا برتي راشي مو والا خلک نشي برتی کېدلی په دې هغه دپاره اتم شرط وي لسم شرط وي چې یو ځای اتم لسم والا بچی نشي پیدا کولی اب افسر کومه نه پیدا کوي پټان صاحب دا راته ووایه چې کور مې کې ټول نه زیات کارونه چا کړي دي د کارونو اول پښتنه دا وکړه کور مې کې ټول نه زیات کارونه څه شوي د هغه معیاري دي که نه دي زه اول تو پښتنه اول دا په کار دی نه زه وایم چې دې نه مخکې یو بل تپوس کول پکار دی نه زه دا وایم چې په کور مې کې ړنګونو کې ټول نه زیات کردار چا ادا کړی دی ټول نه زیات کارونه سرکار کړي دي حکومت کړي دي او ټول نه بیکاره کارونه هم همدغه حکومت همدغه کړي دي دلته چې څومره هم ډپارټمنټ دی یو ډپارټمنټ مو ته په چلن سر نه شل چې مو پلانای کار کړی دی هغه د کوالټي والا دی دلته که ایم این اے دی که ایم پی ای دی که سینیټر دی که دلته چې څومره هم محکمې دي یو محکمه یو سړی دا مو ته نشي شور کولی چې مو کار بغیر به کمیشن شوی دی یا بغیر د کرپشن نه مو کړی دی یا مو چې څومره میټیریل چې ملک هغه معیاري دي دلته چې څومره هم کار شوی دی ورور که هغه روډ دی که هغه سکول دی که هغه کوم هم طریقه هغه د اوبو سکیم دی هغه ټول غیر معیاري دي خو چې کله روډ جوړ شي هلته کې ما اورېدلي چې بیا هفتې نه پس بیا په خپل ړنګېدو باندې شي دا خبره صحیح ده د کور مې د ټولو نه غاټ پنډ والا روډ څه شوی دی د چمکني والا هغه ټول اوبو یوړلو نه دیوال شته دی نه سب ما تاسو روډ دپاره کوم بیسک شوی دی هغه یې سره ورته جوړ نه دي کړي بس دا چې کوم کمیشن یې اخلي که نه د کوم ټیکهداران او دا 2 نمبر کارونه کوي نو هغوی به قبر کې خدای ته څه جواب ورکوي نه ټیکهدارانو نه زیات ذمهور خلک یې مو هغه ته د ټیکهدارانو د پوسه دي هغه ته ډپارټمنټ ته هلته ډي سی ای هغه ته ایم این اے هغه ایم پی ای ته ویلې نه موږ ټول ریسپانسیبل دي اسمبلی پلیټفارم لرو موږ یې ریسپانسیبل یو زوري خلاص یو شابه یو غلط کیږي هغه ته به ایم این اے رسي یا هغه ته به خو ډپارټمنټ د ایم این اے عوامو پکې کردار ادا کول پکار دي عوامو ته او دې تاسو یا کردار ادا کولای شو زه ته ته اورګزي ایجنسی کې څومره پروګرامونه تو کړی دي هغه تو چې ته ثابت کړی چې کار غیر معیاري شوی دی ته بیان نه لوټ ډېر تلایم لکه زه هم پاکستان په هیستري کې چې کوم دی په اورګزو ته مطلب یو غټ صافي چانه دی په تلمبا یوسف جان او داسې نور ډېر غټ ټي وي صافیان بوتلی دي او چې کوم دی ریالټي مې خلکو ته شو کړی دی حالانکه چې کوم دی پابندي او ټوټلی په میډیا کوریج باندې او ما په سر خطر واغسته ابراهیم بھائی ته پاته اورګزي ایجنسی د کور میشه هلته مو کورونه ړنګ دي صحیح دی هلته چې څومره کارونه کېږي غیر معیاري کېږي کوم یو روډ چې هغه د مو تو علاقې کې شوی هغه باندې مو کال بعد
په 40 سپیډ کې 5 منټ یا 2 منټ مزال وکړو نشو کولای مو تاسو ټول حالو دسه ایمو د خبرې مطلب دا چې تاسو د میډیا ملګری ایمو په کور می کې اشتو دا د میډیا ملګری مو په هر حلقې کې لرو په هر ځای کې لرو دا زموري چې څومره ایمو ده عمر ایته ده دا د سیستم میډیا کې چې کوم دی دا سه کسان راوتلی دي کنه چې 15,000 واخلي کنه ټیکدان ایم پی ای نه بس بیا خپل بند شي هر ځای کې خو باد خلک وي کېدای شي دا خبره بالکل پرفیکټ ده نه دا وي نو دا نه اوس مو چې میډیا کې به ټول خلک میډیا کې خلک کېدلی شي د خپل ایم ان ایم پی ای په باره کې راته ووایه میا اقبال صاحب دی شاهین صاحب دی او فخر زمان صاحب دی دوی کور مې دپاره داسې څه کارونه وکړو چې د کور مې زړونه یې وګټو داسې دی زه ګمان نشم کولی او فکر نه لرم زمونږ دپاره یو داسې څه پیدار کار شوی چې مونږ کورمیوال په هغه باندې فخر وکړو سره مونږ د دوه ایم ان ای یا دوه ایم پی ایز دي چونکې حکومت اپوزیشن کې دی اپوزیشن ورته هغه به چې زه اپوزیشن کې زه به څه وکړم خو مونږ ایم ان ای نه څه کوم دلته دي دونه اوس مونږ ماته دغه افسوس کېږي سره ساجد توري صاحب د وفاقي وزیر د هغه هم څه ونه کړو نو هغه که ته حلقې ته لاړ شي هغه به هغه جواب هغه حلقې والا درکړي خو ماته ته به حیثیت کورمیوال زه داسې څه نه کړم چې هغه باندې مو فخر وکړو که هغه د ساجد حسین د پی پی پلټي دی فخر زمان صاحب د پی ټي آی دی یا دلته څه کوم مخکینی ایم ان ای تېر شوي د هغه هېچا داسې خاص کار نه دی کړی ښه دا راته ووایي چې د اوس چې کوم موجوده چې کوم ایم پی ایز دي یا ایم ان ایز دي دې کې چا نه خوشحاله یې یو خو به پکې ښه یي که نه زموږ خپل علاقې نه دا ټولې کور مې نه که ټولو نه دې زړه تور دی ما خو درته وویلو بس هغه خلک هلته زیات ژوند تېروي نه که نه دلته چې څومره چوک پېښور چوک اسلام آباد کې زیات وي نو زه به دا وایم سره دومره مطمئن د یو نه نه یم څه مو وایي سره دا د زړه چاود دی نه ملګري مې دی تعلق مو ورسره دی د کار حوالې سره هېچا نه یم مطمئن